ژوند قرآن سره خوند کوي خوند مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. سورة المجادلة ترتیب عثمانی 55 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې ده 115 نمبر سورت ته نازل ده رست ده سورة المنافقون نا کلمات په دې سورت کې 302 اویا دي حروف په دې سورت کې 992 دي. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي دا آیت کله نازل شو نزول د دې یو زنانه و چې خپل خاوند سره یې کورنۍ اختلافات راغلل چې نامه د هغه خولته بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها او د خاوند نامه اوس بن صامت سیبه. نو دی بیبی ته خاوند دا نسبت وکړو ظهرو کې که ظهر امي شاستا چې د پشان د شاده مور زما ده یا فانت علی که ظهر امي دا الفاظ ویل چې ته په ما باندې پشان د شاده مور زما یې. دا الفاظ صریحی د زهار دي زهار. ثم ندم بیخ پیمانه شو اوس ابن صامت سے په هغه زمانه کې دا رواجو چا بچی ویل چې ظهرو کې که ظهر امي شاستا پشان د شاده مور زما دا ټول عمر به دا مور غنله خور به غنله. طلاق د جاهلیت په زمانه کې د حلالېدو څه امرونه نو راغلي نو بیبي ډیر زیات خفه و راغله پیغمبر علیه السلام ته شکایت کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ځوانم زړه شم مالدارم مال می ټول ختم شو دا دی واړه واړه بچی می دي خاوند راته ویلي دي چې ظهرو کې که ظهر امي د دې څه حکم دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ته په حرامي ورته وی د طلاق لفظ نه د استعمال کړي یا رسول الله درې ځلې دا ورته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ته په حرامي لا څه حکم نو نازل شوی. بیا دې زنانه خولته بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها زاریان شروع کی الله تا وتشتکی الی الله چردی بیا حکم نازل شو چې دا ستاسو لوریان خوريان نه دي صرف تا ورته دا ویلي دي چې ظهرو کې که ظهر امي د دې سزا دا ده تا د خپل بیبي ته دا ولې ویله سزا یې دا شوه یا به غلام آزاده غلامان خونون سبا نشته که غلام نوي نو 2 میاشتې به روجې نیسي پر لپسې منځ کې به قضایي نه راولي ګورې پر لپسې روجې که دا هم نوي طاقت ستا نوي ډاکټر درته ویل ډاکټر به معلوموي ګورې یا شهوت دې ډېر غالب او کنټرول دی نه په شهوت باندې بیا به شپېته مسکینانو ته روټۍ ورکړې چې بیا داسې الفاظ استعمال نه کړي. بعضې دا کفار کافران وایي چې شریعت کې د زنانو حقوق نشته. وګوره رزیله انسانه کافره چې د خپل بیبي ته صرف دا ویلي دي بیبي خفه کړه چې ظهرو کې که ظهر امي شاستا چې د پشان د شاده مور زما ده بیبي خفه کړه الله ورته سزا ورکړي چې دا الفاظ دی ولې استعمال که یا به غلام آزاده یا به 2 میاشتې روجې نیسي که طاقت نه لري نو شپېته مسکینانو ته به روټۍ ورکړي دا سزا ورته ورکړي. او که دا الفاظ عالم او امي ویل ظهرو کې که ظهر امي نو دا حکم دی چې یا غلام آزادول دي یا 2 میاشتې روجې نیول دي یا شپېته مسکینانو ته روټۍ ورکول. او که صرف دا ویل دا الفاظ ویل ته په ما باندې مور او خورې د ظهر لفظ استعمال نه کو د شا دا بیا کنایه فی الظهار د اشاره د ظهار ته. فقها وایي په دې کې د عوامو او د مولیانو فرق دی. عوام ظهار څه پیژني عامي چې وایي ته په ما باندې مور او خورې مقصد طلاق باین وي دا چې قاضیانو ته داسې مسله لاړ شي نو دا به په طلاق باین باندې حمله یا او که طالب و یا مولا و دا الفاظ استعمال که د دینه به تپوس کولی شي چې ستا څه مقصد دی په دې کې که مقصد طلاق نو طلاق باین شو که مقصد زهار شو حکم دا دی چې یا به غلام آزاده یا به 2 میاشتې روجې نیسي پر لپسې یا به 6 مسکینانو ته روټۍ ورکوي. نو قد سمع الله په تحقیق سره واورید الله تبارک وتعالی
قول التي قول دا غزنانی تجادلک چې جګړه کوله تا سره یعنی سوال او جواب کول تا سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خولته بنت ثعلب رضی الله تعالی عنها وا فی زوجها په حق د خاوند خپل کې چې اوس ابن صامت سیو وتشتكي او شکایت کولو یعنی عاجزی کوله زاریګانی کول الله الله تا دا سیول اللهم انی اشکو الیک فی هذا الحكم الى هذا تا شکایت کوم په حکم کې الله حکایت کوي داغي بیبي قصه کوي چې دا سیول والله تبارك وتعالى يسمع اورد التحاوركما محاوره استاسو دوانو یعنی چې تاسو ول دی بیبي تو بیبي سوال چې تا ورته الحرام دا بیبي ویل چې د طلاق لفظ نه د استعمال شوی هغه محاوره استاسو الله اوردا ان الله يقينا الله تبارك وتعالى سميع اورد كده بصير لدن كده اوس حکم بیانې د زهار الذين وكسان يظاهرون چې زهارو کې منكم استاسنا من نسائهم د بیبیانو خپلونه بیبی ته وای چې زهرو کې که زهر ام شاستا چې د پشان د شاده مور زماده رب کریم فرمای ما هن ندیدا امهاتهم من دستاسو موریان استاسو ندی کل امهات پشان ته د موریانو ندی ګوره دا ان امهاتهم ندی موریان استاسو من دستاسو الا الله مگر هغه زنان استاسو موریان دي ولدنهم چې زیګولې هغه هم دی لرا یا ارضانا چې په ورته ورکړي دا قید بم لګي رضای مور دا حقيقي موریان استاسو دي دا حرام دي پتا سو باندې دا چې تاسو وې زهرو کې که زهر امي دا د نور موریانو په شانتي نه حراميږي دا رب کریم فرمای و انهم یقینا دا زهار کون کی چې له یقولون خامخوي منکرا معقول خبره بیکار خبره من القول دا خبرنا نامعقول بیکار خبره وزورا منا کذبا دروغ لرا دروغ ویا چې ته په ما باندې مور خورې رښتیانو مور خور په شانتي خو نه ده دروغ وی الله وی وان الله یقینا الله تبارک وتعالى العفو خامخ عفو کون کده غفور بخون کې ذات اوس کفاره خی الله والذين وكسان يظاهرون جزهارو کی من نسائهم د بیبیانو خپلونا ثم يعودون اعاده کیا واپس را ګرځي لما من لنقض ما د پاره د ماتوالی د غس چې د پزان باندې حرام کړیو قالو چې د ویلو هغه چې د ویلو یعنی زهار کړو نو حکم دار نو لازم دی په دې باندې فتحرير رقبه پس آزاد ولد رقبه غلام لرا من قبل ان يتماسا مخک د دینه چې د جما د دوانو نه د جمانه مخک د کوروالي نه مخک به ګوره دا غلام آزاد یا دا ګوره د مہر غوند نه دی چې مہر دی او منلو بیا جما جایز شو نه دا ګوره د جمانه مخک به غلام آزاد دی ذالکم دا کفاره چې غلام آزاد ول دی الله وي تؤمرون توعظون من تؤمرون امر کولای شي تاسو وعظ کولای شي نصیحت یعنی تؤمرون امر کولای شي تاسو ته به په دی باندې بما پغسا تعملون چې کوي تاسو والله تبارك وتعالى بما پغسا تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار ذات دویم حکم فمن پسر وسوک لم یجد چې مونږ نکړه دی غلام لرا پس لازم دی په دغه کسانو باندې چاچل مونږ نکړه غلام لرا فصيام شهرين روجين ولا شهرين دو میاشتې متتابعين په در په قضای به ورکی نه راوړي ګوره الله عالم او چې یو ټیم به غلامان نوي بیا به داخلك سکه الله فمن لم یجد چاچی مونږ نکړو دی غلام لره فصيام شهرين پس روجين ولې دو میاشت متتابعين په در په متصله قضای به پکینه که ته 50 روجي دی نیولې او بیبي سره د کورواله او کو بیا د سره شو ولید د سویل چې ته په ما باندې خور موري معمولی الفاظ دی ګوره ښا د باز جاهلان چې غوسه شي په ما باندې خور موري بیبي ته ویا کافرانو وي مسلمانانو بیبیانو ته د زنانو ته حقوق نه دی ورکړي وګوره څومره حقوق ورته صرف دا ورته ویل دي چې ته په ما باندې خور او مور او الله ورته څنګه سزا ورکړي
فمن پسر رسول لم یجد چې مندین کړ دی غلام لره فصيامو پس لازم دی په دې باندې روزي نیول شهرین 2 میاشتې متتابعین پی در پی متصله قضای په کې نه راولي ګوره من قبل ان يتماسا مخکې د جما د دې دوانو نه مخکې د جما نه ګوره ښه کاته 50 روزي دی نیول جما دی کو بیا د سره فمن پسر رسول لم يستطع چې طاقت نه لرو د روجو پر پیدر پی روجو طاقت نه لرو د شپې ته روجو ضعیف یا مریضو یا شهوت نشو کنټرول خدا ډاکټر ته پته لګي وره ډاکټر نه ګوره بغیر نه کیږي دا فیطعام 60 مسکینا بیا طعام ورکول د شپې ته مسکینان ہوتا رب کریم فرمایي ذالک دا حکم چې آسان شو تاسو ته دا آسانه د حکم نه دا درې شیزونه چې ذکر شو لتؤمنو دې لپاره چې ایمان راوړی تاسو بالله په الله باندې او رسوله په رسول د الله تبارک وتعالى باندې وتلک دا سچ بیان شو حدود الله دا حدود د الله تبارک وتعالى دي دا ګوري پولی دي ښه دی پولونه بناوړیا دا زيونه د منع دي وللکافرین اشتد د لپاره د کافرانو عذاب الیم دردناک او کسوک د الفاظو وي چې زهرو کې که زهر امي او بیبي ته نه طلاق ورکوي او بس او نه دا کفاره ادا کوي نو د دې څه حکم دی حکم دا دی دا بیبي د ښځه به لاړ شي قاضي ته جج ته چې ورته به وایي دا زما حق نه ادا کوي ځکه چې جما د بیبي حق دی نو قاضي صاحب به جج صاحب به دا کس تر هغه وخته پورې په جیل کې بند کی تر څو چې د کفاره ادا کړي نه یا طلاق ورته ورکړي نه وي ان الذين يقيننا كسان يحادون الله چې مخالفت کوي دي د الله يخالفون الله يحادون الله يخالفون الله چې دي مخالفت د الله تبارک وتعالى کوي ورسوله رسول د الله مخالفت کوي رب کریم فرمای کوبیتو هلاک کړي شوی دي عذاب کړي شوی دي ولې مخالفت د الله کوي کما کوبیت الذين لکسرنګ چرا کړي شو کسان من قبلهم چوړان دي د دینو بدر وغيرها کې وقد فتح سر انزلنا نازل کړي مونږه آیاتنا بینات واضحه وللکافرین اشتد پر د کافرانو عذاب مهین منزوحه تنسب کون کې عذاب یوم پاورز باندې یبعث کله ورته عذاب مهین دی یوم پاورز باندې یبعثهم الله چې پورته بکی دی لر الله تبارک وتعالى جميعا پغونډه فینبئهم پس خبر باور کی دی لر الله تبارک وتعالى بما پغساملو چې دی کوم عملونه کړی احصاه الله شمارلی الله تبارک وتعالى عملونه دي ونسوه او یاد وستل دي الله لرا حال ده یاد وستل دي الله لرا یا شمارلی دي الله تبارک وتعالى عملونه دي ونسوه یاد وستل دي اعمال دي خپل اعمال یاد وستل الله تبارک وتعالى ساتلی شمارلی یا ونسوه یاد وستل دي الله لرا والله تبارك وتعالى على كل شيء پارشیز باندې د عملونو د دینه شهید گواده څنګه گواده تفسیر داده اوس الم ترى ندی کتریتا ندی رسل علم استان الله په دې خبر باندې ان الله یقینا الله تبارك وتعالى يعلم علم لري ما پغسف السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما في الارض چې په ځمکه کې دي ما يكون نوي من نجوى دراز وينكنا من نجوى معنا دراز وينكنا ثلاثه ددرون نوي الا مگر دا الله تبارك وتعالى هو دا الله تبارك وتعالى رابعهم سلورم ددي من حيث العلم قید بلګي ګوره په اعتبار د علم سره ګوره ولا خمسه النبي راز وينكي بنزا مشهور كونكي بنزا نبي الا مگر هو د الله تبارك وتعالى سادسهم شپغم داغي په اعتبار د علم سره من حيث العلم ولا ادنى من ذلك ونكم ددينا ولا اكثر ونزياد ددينا الا مگر هو د الله تبارك وتعالى معهم دي سره په اعتبار د علم ګوره اينما كانوا چرت چدي ويدي ثم بیا ينبئهم خبر ورکي الله تبارك وتعالى دي لرا بما پاغس عملوا چدي عملونه کړي په دنیا کې يوم القيامه پرز د قیامت به خبر وکي دي لا ان الله يقينا الله تبارك وتعالى بكل شيء پرشز باندې عليم پوي دي اوس يهودو او منافقانو په پټ پټ مشورې کوله کیناستل به او مؤمنانو ته به قتل سترګي به وهل مؤمنان به شکیان کوله
آیت نازل شو الم ترى ندی کتریتا الى الذين كسانوا تنهو چې منکړې شي واغې د سنان النجوا د پټو مشورونه درازګوې نه منکړې شي په درمیان خپل کې ثم يعودون من يرجعون بیاراګر زیدي اغي لما غسل رنه چې دی منکړې شي عنه داغینه چې پټه مشورې دي ويتناجون او پټ مجلسونه جوړې دي مشورې کوي په خپل مینس کې بالاثم په سبانه په ګناه باندې په غیبت باندې په دروغ باندې والعدوان او په ظلم سره ومعصيه الرسول او په نافرمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مشورې جوړې خپل درمیان کې او بل خباثت داره واذا جاءوك كل چراشی تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منافقان حیوک پیشکشی کوي تا ته یعنی سلام اچي تعالی را بما په انداز باندې لم يحييك چې سلام او پیشکشی نه درکړی تعالی الله تبارک به پاغي باندې الله تبارک وتعالى ذکر چې الله تبارک وتعالى داسې وسلام علی عباده الذين اصطفى سلام دی په بندگانو باندې چې مونږ غوړه کړی او دی سویا چرش دی بول السلام علیک پتا دې مرګ وی هلاکت دی الیاذ بالله داسې ویل السلام علیک بعضی زموږ عوام دا سلام غلط استعمال السلام علیک دی هغه السلام علیکم السلام علیکم دا غلط دی ګوره خیره ده نو په انداز کې دی سلام چې لم يحييك چې سلام او پیشکشی نه درکړی تعالی را به په باندې الله بیا سوي ويقولون ويدي في انفسهم نفسهم خپل کې نه په مېس پل کې لولا يعذبنا الله ولعذاب نراك الله تبارك وتعالى من لرا لو كان نبيا كچر دے نبی ولی مونږ ته الله عذاب نراکي بما بغى خبرو باندې نقول چې وای مونږ چې السلام عليك ولی عذاب ناراضي نو داسې مسخره به کول رب کریم جواب کوي حسبهم کافی دي منافقان لرا جهنم يصلونها داخلي کې ودا منافقان دي جهنم ته فبئس المصير پس بد زید ورتلو چې هي دغه جهنم دي اوس مسلمانانو ته الله وایي چې کله تاسو مشورې کوئ ګوره په ګناه باندې مشورې مکوئ او په نیک کارونو باندې مشوره کول روا دي لکه صلح شو د کسانو صلح کې مشوره کې دا روا دي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اذا تناجتم کله چې تاسو پټي خبرې کوي یعنی رازګوي کوي مشورې کوي فلا تتناجوا پس تاسو رازونه موایا بالاثم په ګناه سره په غیبت سره ولودوان او په ظلم سره ومعصيه الرسول او په معنا فرمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مشورې مکوي وتناجوا رازونه سره وای وتناجوا او رازونه سره وای بالبر پنه کې سره والتقوا په تقوا سره په ترک د ګناه واتقوا الله ويرګه د الله نه د غلط مشورونه ويرګه د الله حاضر ناظر کوي چې الله تبع عذر ورزي واتقوا الله ويرګه د الله الذي د الله غزاد دی الیه دی الله ته تحشرون تجمعون چې جمع کولې بشي تاسو بیا بدلی درکې الله تاسو لرا انما النجوى يقينا دا پټ مشورې چې کوم دی په ګناه باندې انما النجوى یقینا دا پټ مشورې چې دی په ګناه باندې د منافقانو او د يهودو سره نه د مؤمنانو سره من الشیطان دا د جانب د شیطان نه دی دا مشورې صد پر دی د ليحزن دی د پر چې خفقي مؤمنان لرا که متعدي شي او که لازمي شي د پر چې مؤمنان خفشي الذين كسانا منو چې ایمان راوړي دا کسان خفشي وليس ندی دا شیطان یا دا مشوری بضارهم ضرر رسون کی دی مومنان لرا شان سشی لرا الا مگر باذن الله ای بارادت الله پیرادت الله تبارک وتعالى عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله درې کسانی خپلو کې په سفر کې یا وغیرہ نو دو کسان ځان ته مشورې نه کوي ځکه چې دا دریم به خفقیه شکیکیه بغیر د اجازت نه کوي اجازت ورته ورکو بیا جایز دي وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون باید د چې توکل وکي مؤمنان یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو ما لكم سچل د تاسو لري دا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو ته په هغه زمانه کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وي په دغه زمانه کې عالم وغیرہ امیر مشر وي د مجلس آداب بیان الله
کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا من توسعوا فراخي راولئ تاسو فی المجالس په مجلسونو کې نو فافسحوا پس فراخي راولئ تاسو الله ويفسح الله فراخي براولي الله تبارک وتعالى لکم تاسو لره په قبرونو کې او په جنت کې به تاسو لره فراخي راولي کله چې یو عالم وي په دغه زمانه کې یو مشر چې دا فراخي راولي په مجلس کې نو فراخي راولي الله ويفسح الله لكم فراخي براولي الله تبارک وتعالى تاسو لره په قبرونو کې او په جنت کې به فراخي راولي واذا ورکل قيل چې ویل شي تاسو ته قيل انشذوا چې پورته شي د مجلسنا موز د پاره یا جهاد د پاره یا نور نیک اعمالو د پاره خیر د پاره فنشذوا الله وي پورته کیږي او چتهږي کوتاهي پکې مراولیا يرفع الله الذين امنوا وچتي الله تبارك وتعالى پورته کوي الله تبارك وتعالى الذين كسان لرا امنوا چې ایمان راولې منکم استاسنا پس کې پورته کوي درجات دې سره لګ په درجاتو کې زکه چې د اطاعت کو پاسې دو امیر حکم ومنلو عالم حکم ومنلو الله تبارک وتعالى د درجات پورته کوي مونږ د پاره پاسې دو یا خیر د پاره والذین خاصتنا کسان اوتل العلم چې ورکړې شوی د ورته علم درجات دی هم پورته کوي په درجو کې الله خاصیات کا دا تخصیص بعد التعمیم شو ګوره ټول مؤمنان یاد کا غینه بعد علما یادي دي ته لیکي تخصیص بعد التعمیم دا ولې لشرف العلماء د علماء شرف دي دا بعضی اخوانانو صرف دا دوه آیاتونه یاد کړي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او یو دا يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خپل صفاتونه بقیا نا کوم یو علم الله ته مقبول دی چې هغه سبب د خشیت د الهی چې پاغي کې عاجزی وي يروي من تواضع لله رفعه الله چې عاجزی وکړه الله تبارک وتعالى ته دا غبا الله تبارک وتعالى درجات بلند کی او کسره د علم تکبر ک دلایل د تکبر په انداز کې چې دا دی او هغه د غرور او تکبر نه هغه ته ټول اکثر مفسرین په آیاتونو کې وایي چې دا عالم نه دی چې هغه کې تقوا نه وي خشیت نه وي عاجزی نه وي هغه عالم نه دی اصل کې نو والذین خاصه هغه کسان اوتل علم چې ورکړی شوی دی علم درجات درجې دي الله په درجو کې اوچتې دلرا والله تبارک وتعالى بما پغس تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار ذات ته اوس صحابه کرام براتله مشورو د پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وګڼه ګڼه منافقان بمراتله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تنگ شو د ذکر نه به استل تفکرنا نو رب کریم یو دم قانون نازل کا سوک چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره پټ مشورې کوي رازګویی کوي اغه نه مخ کې بس صدقه ور کوي نو دا صدقه واجب و بیا غریب مؤمنان واغه ته مشکلات پیدا شو نو حکم بیا آسان شو دا منسوخ شو فإن لم تفعلوا وتاب الله کچره اونکړو تاسو دا کار نه صدقه مو ور نکړه مخ کې د مشورې نه بس الله قبول د توبې کړي یعنی رجوع د رحمت کړي په تاسو باندې په قبول د توبې سره خو استحبابي درجه پاتې و بیا یا ایها الذین آمنوا یا ایمان ولو اذا پاغه وخت کې نو منافقان باندې دا صدقه ډیر دروند هغه منه شو بیا هغه چرته صدقه منافقان باندې جهاد او دا صدقه ورکول ډیر دروند وي آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا یا ایمان ولو اذا ناجیتم کله چې تاسو پټ مجلسونه جوړوي مشورې کوي ناجیتم معنا پټ مجلسونه جوړوي خصوصي مشورې کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقدموا پسوان کوي بین یدی مخکې د نجواکم راز تاسو نه پټو مشورونه صدقه وړاندې کوي ذالک دا مخکې د مجلس نه چې صدقه ورکوي تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خیر لکم دا غور دي تاسو لپاره واطهر ډیر پاکیزه شیز ده فإن لم تجدوا حکم آسان شو پس کچره تاسو مونږ نه کړه دی لرا د صدقې لرا فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى غفور رحیم بخون کې ذات ده
مهربان ذات رحم کو ان کے ذات اشفقتم منا اخفتم آیا یریږئ تاسو د فقر نه چې مونږ به غریب شو پرې خبره ان تصدقوا دا چې تاسو صدقې وکئ بین یدی نجواکم مخکې د مشورو خپلونه دین یریږئ چې بین یدی نجواکم صدقات دا چې وړاندې کوي تاسو د مشورو خپلونه مخکې صدقات نو یریږئ تاسو د فقر نه مه یریږئ الله ویل بالصدقات الله زیاتې صدقات لره مال کې د زیاتوالی راځي حکم آسان شو فاذ لم تفعلوا پس کچره ونکړو تاسو دا کار یعنی صدقه مو ورنکړه مخکې د مشورې نه لا جناح علیکم ګناه نشته دا ورته ناسخ دی هغه مخکې حکم منسوخ کو فقدموا بین یدی نجواکم هغه منسوخ شو خو استحبابي درجه پاتې وه وتاب الله او رجوع د رحمت وکړو الله تبارک وتعالى علیکم پتا سبحانه په قبول توبه سره اسانی راوسته درته خو نور اوامر په ځای کې ګورې دي نه بعد فاقیموا الصلاه پس قائموي منزل را واتو زکات ورکوي زکات لرا واطيعوا الله اطاعت الله تبارک وتعالى کوي ورسوله رسول د الله اطاعت کوي والله الله تبارک وتعالى خبير خبردار ذات ته بما پغست عملونه چې تاسو کوم عمل کوي الم ترى نه در رسیدل علمستا نه دي کتریتا الذين وكسانوا تغ منافقان وتا تولوا چې دوستي نیولې قوم یو قوم سره چې يهود دي غضب الله داس قوم چې غضب کړي الله تبارک وتعالى عليهم پاغي باندې ما هم ندي دا منافقان منكم استاسونه مؤمنانو ولا منهم ندي يهود ندي لا اله هؤلاء مذبذبين حیران دي لا اله هؤلاء ندي طرف ته دي نه طرف ته منس کې ويحلفون دي قسمونه کوي دا منافقان به رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته براغلل پټ خبرې وي واوریدل او يهودو ته به رسول بیا به چې تنه تاسو شو چې تاسو ولې دا خبرې رسوي دی يهودا ته دی به قسمونه خړل ويحلفون دی قسمونه کوي على الكذب په دروغ باندې وهم دي چې يعلمون پويږي بکذبهم په خپل دروغ باندې اعد الله تیار کړی الله تبارک وتعالى لهم دی منافقان لرا عذاب شديدا سخت انهم يقينا دا منافقان چې سا ډیر بد دماغ سکانو چې دي يعملون کوم عمل کوي اتخذوني ولدي ايمانهم پدرو قسمون خپلولا دي درو قسمون خپل لرني ولي په سبانه جنتن په ډال باندې ډال د قتل نه ځان بچ کیا فصدوا بزمن کې منکی خلق لرا عن سبيل الله دلار د الله نه فلهم پشتدي منافقان او عذاب مهين من ذو اهانه سپکون کې عذاب لن تغنيا هرگز بدفنوا نکړي عنهم ددينا اموالهم كثرت د مالونو ددي ولا اولادهم نا اولاد ددي من الله من عذاب الله د عذاب د الله نه بدفن کې شین سشیلرا اولئک دغه منافقان چې دی الله اصحاب النار ملګری د اور دي هم دي فيها پر اور کې خالدون همیشه بوي دائم بوي يوم باورز باندې يبعثهم الله چې پورته به کې دی الله تبارک وتعالى د قبرونو جميعا په غونډه باندې دا منافقان او دا يهود فيحلفون پس دی به قسمونه خوري له دی الله تبارک وتعالى وما كنا كافرين من كافران وما كنا منافقين من منافقان نو دا سه قسمونه بخوري کما لک سرنګ يحلفون چې دی قسمونه کول لكم تاسو په دنیا په دنیا کې د دروغ قسمونه کولا ويحسبون غمان کې دا منافقان انهم یقینا دي چې د الله شین په شی باندې د دین نه روان دي په دین باندې رب کریم فرمایي خبردار انهم یقینا دا منافقان چې هم الكاذبون هم دي دروغجن دي پنيز د الله باندې په قسم خپل کې دروغجن دي استحوذ معنا غلبه حاصل کړی عليهم پدی باندې الشیطان او شیطان فانساهم پس یاد وستل شیطان هم د دینه ذکر الله ذکر د الله یاد وستل ولا اولئک دا چې شیطان په غالب شوی دغه کسان چې دي حزب الشیطان دا لخر د شیطان دي الا خبردار ان حزب الشیطان یقینا لخر د شیطان چې دي الله هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي ان الذين يقينون كسان يحادون الله چې مخالفت کوي د الله تبارک وتعالى ورسوله او د رسول د الله مخالفت کوي په دین کې اولئک دا کسان چې فی الاذلین فذلیلو کې بیان فی الاسفلین پلاند طبقه کې به من النار دورنا ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار
پنځمه سپاره کې راځي چې دا بلاندې طبقه کې وي د اور جهنم. كتب الله لكل الله يعني سمنا قضى الله قضاء فیصله کړی الله تبارک وتعالى په فیصله کولو سره په لوح محفوظ کې په دې خبره لا اغلبن خامخ په تاکید غلبه به حاصلهم انا ز ورسول رسول زما همیشه. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى قوي ذات عزیز زور ور ذات ته. اوس د مؤمنانو صفت بیانې الله. لا تجدون نبمومت قوما يقوم لرا کوم یو قوم هغه قوم یؤمنون چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې چې ایمان لري دا سه حال کې ونه مومت د مؤمنانو لرا یوادون چې محبوب غنیږي یعنی محبتونه کوي من دا چا سره حد الله چې مخالفت کړي د الله تبارک وتعالى دا به داسې پیدا نه کی دا مؤمنان چې به دې سره محبت کوي نه. حد الله معنا چې مخالفت کړي د الله تبارک وتعالى ورسوله د رسول د الله چې يهود دي دې چې دې سره محبت نه کوي ولو كانوا اگر کوي دا مخالفان د الله او د رسول آباهم پلاران د دې د پلار پروام نه کوي او ابناهم او کوي زامن د دي او اخوانهم یا ورونه د دي او عشيرتهم یا قوم قبيله د دي اچھا پروا نه کوي. عبد الله بن مسعود سے وی لکا ابو عبیدہ بن جراح ولو كانوا اباهم اگر کپلاران د دي ابو عبیدہ بن جراح قتل اباه عبد الله بن جراح يوم احد پورز د احد کی قتل کو خپل پلارا لکه مصعب بن عمر سیبا قتل اخاه يوم احد مصعب سیب خپل ورور قتل کو زکه چې د الله او د رسول مخالفت کوله پورز د احد کی او ابناهم ابو بکر صدیق سیب زوی خپل لرا او عشيرتهم عمر رضي الله تعالى عنه قتل خاله عاص بن هشام پورز د بدر کی نو دا مؤمنان بیا د چا پروا نه کوي. اولئک دا کسان چې دی الله کتب من جعل غرزول فی قلوبهم پزلون د دې کې ایمان تصدیق د ایمان وأيدهم او قوي کړي دی لره الله تبارک وتعالى بروح پروح سره په مدد سره منه د جانب پلنا ويدخلهم داخل بکی دی لره جنات جنتون تا داسې جنتون تجري چې بهيږي من تحت الانهار لاندې داغین اولی قسم د پیو د شراب او د اوبو د شاتو خالدین همیشه وي دی فيها په جنت کې. رضي الله راضي شوی الله تبارک وتعالى عنهم د صحابونا په ایمان د باندې ورضو او راضي بشي دي عنه د الهنا په جنت سره. ها که په حق د صحابو کې رضی الله راشي معنیین لري دو معنا لري. راضي شوی الله د دینه بالایمان په ایمان راضي شوی د ادله موجود دي ورضو راضي بشي دي د الله نه په ثواب او په جنت سره. دویم که جمله دعایه شي ماضی په دعا کې د پاره د مستقبل وي رضی الله راضي دي شي عنهم در صحابونا الله ورزو او دیب راضي شي راضي شي د الله نه دا دعا جمله دعایه ده غیر د صحابین بل چاته رضی الله ول دا اولا خبر نه ده دا مختص بالصحابه ده په عرف د ائمه کې او په عرف د محدثینو کې غیر د صحابین رضی الله دا اولا جائز دي په جمله دعایه سره رضی الله معنا راضی دي شه الله عنهم د دینه په جمله دعایه سره چې دعا ورته کې او که اخبار وي نو بیا دا راضی یعنی راضی شوی دی نه الله دا غیر د صحابین بل چاته نشوي له نو رضی الله راضی شوی الله تبارک وتعالى عنهم د دینه صحابون ورضوا راضی بشدی عنه دینانه په جنت سره. اولئک دا کسان چې یعنی د کافرانو سره دوستی نه کوي محبت نه کوي. اولئک دا کسان حزب الله دا لخر د الله دی الا خبردار ان حزب الله یقینا لخر د الله چې هم المفلحون هم دي کامیاب دي.